बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। nama tertinggi gunung Nakun Baba, Jani Sahabat, Bilal Abbas, Marguzar, Ana Abbas, Partner, Sanayat, Syekh Nafkali, kami Rano, Kalatano, Al-Mando, Masyarano, Nojoanano, Maju Mora Majid, Majid, Warani, Muhammad Al-Jai, Kamswili, Warani, Davina Maju Mora, Khankali, Davin Majid, Davin Nursabuddin, Behad Majid, Majid, Nan Tanmoti, Majid, Yabnei, Salam Taklim Quran Dalina, Munga Tuhan Mustalakat Wabani, Nomor Dapani Oleh Ke Atam Talib Mane Rekni, Kami Para Kayane, और Kami Para Jawali Kerjate, Nomor Ku Chunke Atam Talib Kamundatura Paradil Aham ne Hayat Muhammad ke बहुत नहीं तकरीबन बरसीन का और हर साल ताकत बरसीन का 150-200 करोड़ सर मनाओ ताकि कौन बड़ी शिरकत करे ताकि कौन उधर दवा करे अगर जो अजीब इंसान हो देखी के पैदा से हो महमद की कोशिश करो कि हर 4,000 रुपये और ज्यादा कोई खर्च को सदा ताकत इंतहा मीनवा ताकि दुनिया की लागी प्रदान की जाएगी और खुदा से कुर्बानी और करेगा आज वो मकसद दफार और करेगा दाना ज्यादा दफार नवा
ये पोखरे मक्के जान पंजाब के पसंद के लाल जंडो पासई ए पुख्तनो राशई ए मेडनो राशई ए मेडनो राशई ए मेडनो सिर्फ पाकिस्तान से ना शिराजी कतनो दुनिया के खत्म के पोखरे में जंडो के साला है मोहम्मद खान के वतन को सासो पूरियो तरुण सरासर Zamunda da Kili, Hasko Gorki, برکت او په موږ باندې الله تعالی فضل کړی دی داغه مشن او داغه جذبات یو هغه مونږ ته وراثت کې په دې لحاظ سره پاتې شو چې مونږ کو سیاست کې ګرځېدل راغلي نو داغه جذبات په مخ کې هغه شانته بوتل ګرانو مونږ هم اوسم چې څه کوو سیاست کوو د خلکو خدمت کوو د خلکو د خوشحالۍ د سوکالۍ لپاره جدوجهد کوو دا کوم چې تکلیفات په مونږه تیر شو په دې کلي تیر شو نو دا صرف او صرف داغه د پاره او داغه خیالات او جذباتو د پاره او ان شاء الله تعالی هم دغه سبا داغه خیالات او تمونګه د کم خدمات چې دي دا به مخکې بوزو تیر ځل دیان تفصیل سره بیان کړ په الیکشن کې چې څه شو هغه مونږ ته پته ده چې څه واقعات شو یو بعضې قوتونو یو بل شخصیت یو بل سړی په اقتدار کې راوستل غوښتل هغې لپاره دا کوشش وشو چې څومره د پښتنو مشران دي چې هغوی اسمبلۍ ته لاړ نه شي ټول مشران د پښتنو چې وو هغه د اسمبلۍ نه بهر وساتل خو هغوی چې کومه منصوبه بندي جوړه کړې وه څه مقصد دپاره جوړه کړې وه مقصد خو فیل شو کم کس چې را مخکې کړو هغه که دا اهلیت نو هغه که دا سوچ نو چې هغه دا ملک مخ په وړاندې بوځي او دا په دې صوبې کې او په مرکز کې چې د هغوی حکومتو د هغې په وجه ډېر مشکلات عوامو ته ورسېدله خاص کر د ګرانۍ په شکل کې بېروزګارۍ په شکل کې د بجلی او د ګیس لوډ شیډینګ په شکل کې دا ټول تاسو په مخ کې دي زمونږ دا حلقه محرومه پاتې شوه او د هغې نتیجه دا ده چې خلکو ته
هغه سہولتونه ملو نشو چې کوم پکار دي چې ملو شوي وي. اوس دا موقع ده یو خو دا چې مونږ ټول اتفاق سره اتحاد سره یو شو، یووالی پیدا کو، یکجهتي پیدا کو. څنګه به چې مخکې دې کلي کې دامره یووالی او اتفاق به و چې د بلې پارټۍ څوک په دې کلي ته راتلل هم هغوی ته پته هغوی به وایي چې یاره دلته مونږ څه کوو، مونږ ته پته چې دا یو اتحاد دی، یو اتفاق دی. همدغه طریقہ کار به اوس انشاءالله تعالی ستاسو په اتفاق سره دا بالکل صحیح خبره ده چې الیکشن زما یا سکندر خان نه دی، دا الیکشن د دې ټول کلي دی، د دې ټولو غریبانانو د دې حلقې د عوامو د غریبانانو الیکشن دی. ستاسو عزت زمونږ عزت دی، زمونږ عزت ستاسو عزت دی، دا زمونږ مشترکه عزت دی. غم قادم یو ده نو خدا نخواسته ابل زر پشانتے کو آغا وقت ناکامی وانه دا ټول کلی ناکامی وا، ټول پہ خپاو، ټول اغینا پاگے دردل شویو، پزرکے درد پیدا شویو. اوس دا موقع ده چې یو مونږ اتفاق پیدا کو او دویم په دې ذهن سره مونږ میدان ته روزو چې دې علاقې کې کو چا خدمت کړی دی، د دې علاقې د خوشحالۍ سوکالۍ لپاره چې چا جهد کړی دی، دې علاقې له چې چا روزګار وړی دی، دې علاقې له چې کوم سہولتونه چا ورکړي دي نو هغه صرف او صرف قومي وطن پارټي یا بل یو پارټي نه ده. هغه نشته. نو دې جذبې سره به انشاءالله تعالی مونږ ټول په دغه ورځ یو جذباتي ورځ ده، په هغه ورځ ځکه چې 8 تاریخ دی دا حیات محمد خان شیرپو شہید کار دے سار موج نہ پس پاغت دوا کو او انشاءاللہ تعالی ام دغ جذبے سربا دا ووٹ یا چو اور دا کامیابی وچی دا حیات محمد خان شیرپو شہید چکم مشنو دا مشن کامیابی دا پارا بتا انشاءاللہ تعالی میں کو جوڑے. الیکشن پورس انشاءاللہ اس پتا تو تکلیف نہیں ابل ځل پشانتے مونږ وسره ټول ولاړیو په پولینګ سټیشن باندې ولاړیو نو هغه انشاءاللہ تعالی تاسو یو نوک تم څوک انشاءاللہ تعالی څوک نشم کولای. قومی وطن پارٹی جناب آفتاب احمد خان شیرپا زندہ باد، جناب سکندر حیات خان شیرپا زندہ باد، سابقہ ناظم جناب خواجی فضل دیان خان زندہ باد. دا نوجوانان زمونږ بچی دي، د دې کلي مستقبل دی، د دې کلي
آینده لپاره به دوی را مخکې کېږي د دوی ته تقویت ورکولو لپاره مونږ به ټول جدوجهد کوو او په 8 تاریخ باندې به انشاءالله تعالی دې نوجوانانو جذبه به زمونږ ټول نجات وي هلته او په هغې ورځ باندې به هم ټول ورځ ولاړ یو دا خپل مشران به هم راولي دغسې زمونږ خویندې میندې به ښه په عزت سره پولیس سټیشن ته به بوځو او واپس به کور ته راولو دا زمونږ ټولو عزت دی او انشاءالله تعالی دا ستاسو په اتفاق او په اتحاد باندې به دا مقصد حاصلولو شو مونږه دا نور پارټو دا تیر ځل چې کوم الیکشن شو او چا پې ګټلی و په هغې باندې زمونږه بروسه نه ده زمونږ په د دې غریب عوام باندې بروسه ده د دې کلي پر مشرانو باندې په دې کلي نوجوانانو باندې بروسه ده دوی به انشاءالله تعالی دا ګټه کوي دوی به انشاءالله تعالی دا کامیابی کوي او دا 8 تاریخ په ماښام به انشاءالله تعالی دلته به ټول راځو او دا انشاءالله تعالی دا خوشحالي به زموږ ټول ورکوي سکندر خانم روز او شپه لګیا دی سهار نه واله ته ماسخوتنه پورې یو شانتې لګیا دی او همدې دپاره چې زمونږ عزت واپس بحال شي چې مونږ خپل مقصد او ستاسو د فلاح او بهبود دپاره خپلې هلې ځلې هغه شانتې شروع کړو مخکې به زه جومات په جومات درد کړم او تاسو سره به ملاوېدل معافي غواړم دا حجره چې دا ستاسو ټوله مشترکه حجره ده دا زمونږ ټوله مشترکه حجره ده زمونږ کلي کې هغه د پنجاب په شانته نور په شانته لوی لوی خان خوانین نشته مونږ ټول وروڼه یو یو بل سره نه د خانې د هغې هغه شی نه زمونږ کې او نه مونږ دا غواړو زمونږ د کلي بچی زما بچی دی زما برخوردار دی د کلي مشران زمونږ مشران دي د هغوی قدر عزت زمونږ عزت دی او انشاءالله تعالی په دغه مقصد دپاره به ټول یک مشت ما چې کوم جذبه او اتحاد ولید او په کوم ګڼ تعداد کې چې تاسو نن راغلی داسې دا نن شپږم پروګرام دی چې زه دلته کوم او د خلکو هم دا خواهش و چې زمونږ یو بل سره دا رابطه لږه تازه شي انشاءالله تعالی ستاسو په دواګانو سره ستاسو په جدوجهد سره ستاسو په محنت سره به الله تعالی زمونږ په دې کار کې په دې کار خیر کې برکت اچوي او انشاءالله تعالی دا کامیابي به ستاسو کامیابي د قومي وطن پارټۍ کامیابي وي د دې کلي کامیابي وي انشاءالله زه په آخر کې بیا ستاسو مشکور یم او دې دوا سره چې الله تعالی دې تاسو ټول ته خیر کړي الله تعالی دې تاسو ټول خوشاله ساتي الله تعالی دې زمونږ او ستاسو اتفاق او اتحاد قائم او دائم ساتي او الله تعالی دې دې کلي ته خوشحالي راولي امن راولي او د دې کلي
الله تعالی دې مونږ له دا توفیق راکړي چې دې کلي د خوشحاله سوکاله او د دوی چې کوم تکلیفات دي چې هغه مونږ لرې کړی شو او دا کلی بیا مخ پر وړاندې روان شي هماغه کارونه چې کوم مخکې پاتې شي و انشاءالله تعالی په هغې باندې به مخکې روان یو او دا کلی به اباد او ودان ساتو. ډېره مننه، ډېره شکریه.